أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانت سقوانين أو آداب في آيات كريمة مخي سرى رب الدارج مخي آيات كريمة فرمائي والذين عقدت أيمانكم نبنا بر یو تفسیر دینا بورات سو نکاح ما پرون وضاحت کو د نکاح راضی د نارینا او زنانا منس ندی آیات کریمه کې د خزو د خاون منس کې چې کوم خبرې تیری راضی هغه باره کې دی وضاحت هغه د جون د تیرولو چې کومې خبرې دي پای علماء مفسرون ډېر وګت کلام کړی ډېر تفسیر یې کړی او قرآن کریم چې دی هغه ټو د پوینټ خبره کوي دو ټوک الفاظ او هغه کې ډېر زیات بي بحث تفسیر وکړي او سمندر په کوزا کې عموما د قرآن کریم دا باندې بس دی تقریبا نن د دو جملو کې یا بدرې خبرې کوي خدا سے خبرې کوي کچرتا د علم لپاره غروي نغار وړه کولې دا څه خبرې ډېر چې ګورې خبرې داري چې تفسیر دور منصور تفسیر مظهری معرف القرآن امام قرطبی دی ټولو مفسرینو د آیات کریمه څخه قدر شان نزول ذکر کړي خدا خبر یاد ساتي چې د قرآن کریم حکم ګره عام حکم د قرآن اسلوب داسې دی چې صحابه او دور کې ویل کېدل هغه وخت نازلې ده دا چې کم دور کې ویل کېږي ته به چې دا اوس نازلې دي بس دا څه یو ترتیب د قرآن نه یو زنانه وه هغه راغله او جناب نبی کریم محمد نبی صلی الله علیه وسلم په حضور کې کیس دایر او ویل الله رسول زه خپل خاوند والم او ماله یو مضبوطه سپېړه راکړې ده نبی علیہ السلام چې دا خبر اوریده وی ټیپ ته کېنه دلته ابر وواړو تعالی به ته به هغه خپل قصاص والے بدل نه والے بس خبره ده قصاص وشي بس خاوند له سپېړه ورکړي چې په کوم دیوال هغه ځای مکتوب وکړي خبره به شي نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه قصاص ولیکن دا حکم نو راغلی دا دوران کې جبرئیل امین راغی او دا آیت کریمه ورسو الرجال قوامون علی النساء خبر دا دې خلک ته وایي چې دوه خپلې کو دوه پردې کو دې نه شته کې داسې قصاص نشته سړی له الله ډېر درجه ورکړې بچا باندې ښځه باندې
دا چې کومه خبره کوي دا ټیک نه ده. الله څومره غیرتي ذات صحیح ده کنه. الله ډېر غیرتي ذات. نبی کریم محمد رضی الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وای زمون سوچ د قصاص او د الله کریم خپل خبر خپل وا غیر له غیر چې نه خبره ده شان ده دغه قصاص څه دا چې دا خو دې سوال الله کریم په زنانو باندې غټه رتبه ورکړل. دا حاکمان دي، دا نگرانان دي، دا مشران دي، اس گزار نه کوي خامخا چل کو اس شرم گزار نه کوي. نو بیا په دې خبره مفسرین شروع شوي او دې عجیبه کلام وکړي. اخذ پر د ادب دغه پر تنبیه هغه د خپل تفصیلی کلام کړي. په خبره دلته مشکل ځکه چې ټیم ډېر غواړي. د آیات کریمه تنبیه او ادب ثابتېږي د لپاره زنانو چې خامخا تنبیه ادب ول ورکوي داسې به نه کوي ځکه ته حاکم یې او ستا تسلط الله کریم پرې کړی نه اسې نه چې دا داسې راه اختیار کړي چې سبا بیا ته پښیمانه کړي. دا خو به ته شرطیه که نه د یوې ښځې په سر باندې 15 کسان جهنم کې ځي. بعض علما څلور کسان 15 دی په شپږ دی او په هر څو دي خو کسان د جهنم کې پلار دی خاوند دی ورور دی مشر ورور دی زوی دی او ستر بابا هم پکې دی. دا په جهنم کې دا تپوس ولې نه کوي لاره ورته ولې نه سموي خبره ورته ولې سیده نه کوي. ناموس کړی روټۍ ترتیب په تېمون تپوس کوو چې روټۍ پخ کړې په وخت نه ده پخ کړې ولې نه ده پخ کړې او پلیټ ته نه ته ورته هغه دی کړي. دا تپوس شوی چې موږ دې کړی تلاوت دې کړی ذکر دې کړی اوابین چاش دې کړی دې که نه دې کړی سورت یاسین تلاوت په وی که نه وی منزل اړی که نه اړی څه کوي دې باره کې به تپوس. نو قرآن کریم فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء دا نګرانان دي حاکمان دي مشران دي او دا راعي دي راعي دي مشر دي. نبی کریم محمد ربی فرمایي الا کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاسو کوي راعي دي مشر دي انا تپوس څنګه چې یو مالک د خپل ګړو لپاره شتونکي ونیسي هغه له ماهانه تنها ورکوي هغه ته یې ګړې سره وه چې ماښام راشي مالک ګوري هلکه ګړه پکې نشته ولې ته شوه ګړه ته خو راعي یې که نه دا حفاظت نه کوو نو هغه ورته بیا خامخا وجوئ چې دا وجوه ثبوت مو ورکوي پروف به ورته پیش کوي. دې وجې نه د زنانو وایي تاسو خامخا تربیت کوئ. دې باره کې به الله پوښتنه کوي تپوس به کوي د هغې لپاره چې کور کې سربرای مشر خامخا چې د هغې تربیت وکړي چې هغې داسې لارې اختیار نه کړي چې هغه ژوند کې تا ته بیا تر ښه جوړ کړي چې داسې لارې اختیار نه کړي. الرجال قوامون علی النساء الرجال نارینه چې دي سړي چې دي قوامون دا حاکمان دي دا مشران دي دا نګرانان دي علی النساء په زنانو باندې. رجال نه مراد خاوندان نساء نه مراد خپل بیبیان دي چې سړی دا نګران دی دی حاکم دی د خپلې بیبي. کور به څنګه سم چلېږي چې کله دواړه پایې څنګه روانې مثبت روانې بیا به کور سم چلېږي. خپل خاوند به د خپلې ښځې تپوس کوي په خپله باندې به کوي هغې ته به څه حساب کتاب بعضې کورونه ولې وران شي وران ویجاړ شي مسله راشي مدرسې ته دغه راشي استفتا او سړي راشي خپې جاړي یاره جي یو مسله ده څه مسله ده یاره قراندار لیور والی ده اوسو قراندار لیور والی چې په کوم کور کې دین او قرآن نی هلته بیا خامخا لیور رالېږي قراندار ولي د لیور قراندار سره کار سره شي وایي تپوس به ترې نه کوي خپل خاوند بس اکثر لیورونه په خپل ورندار باندې ګزار وکړي وایي د دې بدۍ د وجې نه بیا د وروڼو خپل منځ کې تریخوالی پیدا شي او هغه عمر ابد الابادي ولې ځکه چې ورندار باندې لیور اواز کړی ګزار څه کوي اواز هم پرې نه کوي تریخ اواز هم پرې نه کوي پلان کې
خوږ پوزې او چې اوږد پوزې او هغې پسې خندا او چې کله ورور خبر شي نو هغه باندې دا خبرې بدې لګي نو عمر بر چې دی بیا ورور د ورور سورې په ګټه باندې وړي ولې هلته چې د عمل نه دی شوی شرعي حکم باندې نه دلته وهل کوي دا خلک ورندار وایي ورندار څه د لیور کار سره چې وایي څه کار دی او زموږ معاشره کې دا شی د الله دې راته بس ښځه به ساموي صرف او صرف خپل خاوند او هلک سمیږي په خپل پلار باندې رور باندې رور نه سمیږي او تره باندې هم اکثر وراره نه سمیږي خپل بابا والد صاحب په خپل خپل زوی سمولی شي خدا نه خواسته که چېرته مشر ورور کشر ته اواز وکړي تریخ اواز هغه ته رابرغ شو په سړک باندې لاره کې یا د خلکو مخ کې نو د هغه ټول نورانیت ختمېږي که تره پې اواز وکړو تریخ او هغه ته رانیغ شو نو بیا کار روانېږي نو خپل پلار بچي په خپله سمول شي هغه ته نشي رانیغېدی په رانیغ هم شي د هغې رشته داسې ده چې کار نه روانېږي رشته داسې چې نه روانېږي دې وجې نه چې معاشره کې کور کې د خپل اصولو آدابو خیال وساتلی شي ژوند ښایسته تېرېږي دا لاهوري رحمت الله علیه وایي زما د واده یا کال وشو وایي کور کې زموږ اوسه پورې تلخ کلامي نه ده راغلې ترخې خبرې مې دي شوې ولې زما چې کومه ډیوټي ده هغه زه کوم او زما چې د ښځې کومه ډیوټي ده هغه کوي زما ډیوټۍ کې د هغې کار نشته او د هغې کې زما کار کار سم روان دی موږ خپله ډیوټي په خپله به سمه صفالو په خپل کار کې مخکې وایي رسوالی کې زه په خپله کې نه کوم زمونږ د هغې په کار کې مداخلت وي دی به ورشي لوښي نه به سر لري کړي په خپله به سلام راوړي ته ستا هغه څه کار دی ور به شي تنور ته ودرېږي روټۍ به تېروم ستا هغه څه کار دی اوس سره قصه به در شروع شي بیا به خمبې ته به سر شي صحیح دی که نه دانې به ته راغلې بیا به چندې درځي نو بیا به د خمبې ته سر ایښي نو بیا به کار څه کړي بیا به روانېږي دې وجې نه وایي دا مشره وي د هر ځای د هر ځای سي خپل اصول او د خپل اصولو خپل کپسول صحیح دی که نه د کار ونه سمیږي چې کله کار څه کېږي سمیږي د لیور به روندار سره کار دی بلکل به نه او د رور به پیغلې خور سره کار دی ګزار به نه ورکوي اواز به کوي تنبیه به کوي تر خبره به نه کوي بیا به کار سره بس بابا شته که بابا شته او د بابا په مخ کې چې یو ورور ولګي بل کشر له ګزار کې دام بد لګي په بابا باندې خو سوی نه ډېر بد لګي خو سوی نه د هغه پړه کې مستاذ روک شي او د نور وروڼو باید وړه کې هم زیار شي کار به څه کېږي روانې طرف ته ځي دې وجې نه الرجال قوامون علی النساء قرآن کریم یو تا ته ریډ لاین ږدي تا ته ډیډ لاین ږدي تا ته ښایسته طریقه ښیي چې خیال په کار ورته کوي ډېرې خبرې دي خو ډېر نشته ما به تاسو ته کړی صحیح دی که نه الرجال نارینه چې قوامون حاکمان دي نګرانان دي مشران دي علی النساء په زنانو باندې بما په هغه وجه باندې فضل الله بعضهم على بعض فضل الله چې غوروالي ورکړي د الله جل جلاله بعضهم بعضې د دې په بعضو باندې نارینهو ته الله په زنانو باندې څه ورکړی فضیلت ورکړی فضیلت څه دی هغه زیاتره مفسرین خو وایي چې بس فضیلت صرف او صرف دا دی چې الله کریم په نارینهو کې پیغمبر رالېږلی دی رسالت صرف او صرف نارینهو ته شامل دی زنانو کې پیغمبر نشته بس خبره ختم صحیح دی نشته دی بس خبره ختم دا غټ فضیلت دی که سړی به خرچه کوي او زنانه به خرچه کوي صحیح دی که سړی چې دی اذان کوي زنانه اذان نشي شروع اوس که زنانه اذان کوي صحیح دی دا چرګه چې د بانجو پیښې کې خلک ورته څه ګوري صحیح ده کله چې چرګه اذان وکړي خلک ډېر بد ګوري او یا بانګي چې کله هګۍ واچوي نو په خلکو ډېره بده لګي دا مشران وایي بانګي په کال کې یو بېره خامخا هګۍ اچوي والله اعلم صحیح ده ډېر بده نه لګي دغه شان چې کومه زنانه د نارینهو پیښې کوي یا د هغې ځای ته ځان رسوي یا مشري کوي نو دا کار روانېږي نبی کریم محمد عربي فرمایي لا یفلح قوم هغه قوم نه کامیابي چې په کومه قوم باندې زنانه مشره هغه قوم نه کامیابي چې د کوم قوم مشري دې وجې نه ملا چرچک نه زموږ نه خو ملا چرچک نه دی نه سورې نمل کې انشاءالله راشي هغه وجبه کیس کړی هغه دې سړو هوښیار دی سلیمان علیه السلام ته خبرې وینا ویل ته بلقیس یوه زنانه د خلکو باندې مشري کوي ښه نو ملا چرچک ته هم پته
چې دا کار ښه نه دی، دا کار دې ښه نه دی، دا غلط کار دی. هغه هم رایې کیسې دایر کړ. سلیمان علیه السلام چې خبر شو وایي بس خبره چې کله دغه شوه لاړه هغه ساتي نظر کوي دا څه کې نو خپل کار کې مو خپل کار کو دا خو نه شو کولی سړو دې نیولې دی. د دې وجې نه چې دی نو لا یفلح قوم قوم نه کامیابي. نبی کریم محمد عربي فرمایي صلی الله علیه وسلم، امام بخاری دا روایت نقل کړی دی. ندیله الله فضیلت ورکړي چاله نارینه ولا په زنانو باندې دی به اذان کوي، دی به اقامت کوي، دی چې دی نو دی به د سړو طریقې استعمالوي او چې کومه زنانه د سړو طریقې استعمالوي سم خیال دی. ډېر بد نه لګي، ډېر بد دی، حقیقت ډېر بد دی. زنانه څه کې دا چرګه چې باندې پیښې کسونه بد دی یا باندې د چرګې پیښې کسونه بد دی، ډېر بد دی. الله دې یا دا باید زناور چې دا کټه شوه یا سکه شوه دا کله کله د سړداګانو پیښې کوي، تاسو پته ده کله کله پیښې کوي نو ډېر بد دی. تاسو کوی نه شو په خبره ډېر بد دی. سیده کړه هر چا پر الله خپل ډیوټي ورکړي. بما فضل الله نور فضیلتونه ډېر زیات دي. بما فضل الله په دې وجه چې فضیلت ورکړي الله تعالی جل جلاله ورواله ورکړي الله کریم بعضهم بعض ذکینا على بعض فبعض نور باندې وبما انفقوا من اموالهم وبما او په دې وجه انفقوا چې دا سړي خرچه کوي من اموالهم د خپل مالونو دی به خرچه کوي. نارینه به څه کوي؟ خرچه به کوي. خرچه به نارینه پیدا کوي، کور ته بیرولي زنانه باندې به خپله خرچه کوي. سیده کوي با پرده کومه دی دا هغه به خپل استعمالوي د خپل وس مطابق او هغه په دغه نه غواړي ډېرې عادي به چې دی نو داسې نه کوي چې لکه که نه بیخي لاس بند کړی دی، نه بس خیر وګوی او صاف درمیانه کار وچلی. د خرچې ذمهواري الله په چا باندې کوي؟ سړي باندې. دا کار د چا دی؟ او د سړو سره دا خوند هم کوي قدرتي. صحیح دی که خوند کوي که نه کوي؟ ډېر خوند کوي. سړو سره دا خوند هم کوي. وبما انفقوا من اموالهم دې کې مجيبه کلام د علماء کوي. صحیح دی بس. فالصالحات قانتات دې د پورې خبر سړو سره متعلق اوس زنانو سره. فالصالحات نکانې بیبیانې قانتات تابعدارې د الله او د رسول او د خپل خاوند. قانتات تابعدارې د الله او د الله د رسول او د خاوند خپل تابعدارې دي. دا یې زنانه نبی کریم محمد عربي فرمای جنتی ښځه څوک ده؟ د خاوند تابعداره ده، خپل لمونځ روژه بدا کوي او کور کې باحیا به پرده ناسته ده. دا جنتي دا جنتي. فالصالحات نیکانې قانتات تابعدارې د الله او د الله د رسول او د خاوند حافظات حفاظت کوونکي د مال او د خپل ځان. د مال او د خپل ځان څه شو خاوند ته نشته په ډیوټۍ باندې بهر کار کې تجارت کې زراعت کې دا د خاوند د مال حفاظت کې خپل ځان حفاظت جنتي ته. فالصالحات قانتات حافظات خدا کله للغیب په وخت د نشواري د خاوند کې حفاظت کوي، په وخت د نشواري د خاوند کې د څه حفاظت کوي؟ د خپل ځان او د خپل مال. پته ولګېده چې کله خاوني نو مال به دغه په انډر کې وي. صحیح دی که نه؟ علما وایي چې خیال ساتئ یو خبره سره یاد ساتئ بینک بیلنس چې خپل دی دا خپلې ښځې ته نه ښیې نه به شوکې د هغې نه بیا برکت وځي او دا خبره بلکل سیده. سل المجربه ولا تسأل الډاکټر. صحیح دی که نه؟ هغې ته که دا شی شوک و بس زیاتر انسان په مینه کې ډېر زیات دننه لاړ شي هغه څه ورته کولو کې اوپن کړي بس ګران یې کار وکړو خیال به کوئ. بینک بیلنس ستا کم دی هغه به نه شو کېټو چې دا دي دا دی بیا کار روانېږي. بس کار به داسې کوې چې لکه دا یې په نظر وي. هغې له خرچه خپلې برابر ورکوه ښه ډېرې وله ورکوه خو چې کم ستا مشران خبره غوټه ده هغه ورته نه کوي. صحیح دی که دې کې ډېر زیات فایدې لري. حافظات للغیب ما حفظ الله بما په هغه واجب باندې حفظ الله چې طلب د حفاظت کړي الله جل جلاله د دې زنانو د دین الله حفاظت طلب کړی دی که نه؟ د خپل ځان به حفاظت کوي، د خاوند به په وخت د نشواري د خاوند په دغه د مال حفاظت کوي، د کور حفاظت به کوي، د بچو حفاظت به کوي.
دا ډېر حفاظت کوي دا ډېر ښایسته خبرې دي دا په دې باندې بس صحیح ده انشاءالله جی انشاءالله دې مو بس الرجالو نارینه چې دي او سړي چې دي حاکمان دي علی النساء په بیبیانو باندې په زنانو باندې بما فضل الله بما په دې وجه فضل الله چې غوروالي ورکړي د الله جل جلاله بعضهم بعض دوینا علی بعض نور باندې بعضهم مراد سړي د بل علی بعض مراد زنانه وبما په دې وجه باندې انفقوا چې دي خرچ کوي من اموالهم د خپل مالونو بل مال نه خرچ کوي پر دې مال پر دې خزانه نه وي بل مال فالصالحات نیکان بیبیانې قانتات تابعدار د الله او د الله د رسول د خپل خاوند حافظات حفاظت کوونکي دي د خپل ځان او د مال للغیب په وخت د سوال د خاوند کې بما په دې وجه باندې حفظ الله چې طلب د حفاظت الله جل جلاله د زنانونه دین الله حفاظت طلب کړی چې کله کله وسکوي په خپل نگرانی کوي الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا سورہ نساء آیات نمبر 34 پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 3 آیات کریمہ څخه درې شوی او دې ځای نه وروستو هغه پاتې آیات کریمه تقسیم په منځ د زنانه او د نارینه‌و په دغه د احکامات نارینه‌و سره چې کوم مسائل سناسر آیات متعلق هغه وشو او ورسره زنانو باره کې خبرې وشو هغه خبرې وشو چې کوم مثبت دي اوس هغه کوم چې سوي زندګۍ کې خبرې د قسمه یو د انسان په خوشاله سره اخلي او بل انسان په خفګان سره نو خوشاله سره هغه څه وي مثبت او خفګان سره هغه څه وي اوس واللاتي تخافون نشوزهن لیکن د زنانو سره متعلق څه مسائل ذکر کړي او یو درې آداب ذکر کړي په منځ د خاوند او د ښځې کې جون تیریږي نو سړو ته یوه زبردسته فارموله ښیي او یو درې خبرې ورته ښیي چې میا بیوي زندگی ترې اندرونی نو دا دواړه چې دا قدرتي مشنګرۍ دي او مشنګرۍ کې هغه قدرتي وي او که هغه مصنوعي خامخا کې څه راځي هغه کې خامخا خرابتیا راځي نو چې کله هغې کې خرابتیا راځي د هغې صحت لپاره خوراک کري ترتیب ذکر هغه چې کوم د فیمیل سیسټم صحیح ده که میل نه د فیمیل باره کې هغه مشنګري چې کومه هغه د مذکر مقابله کې ده د هغې باره کې څه آداب ذکر وایي واللاتي تخافون نشوزهن په چې کله تاسو ته په زنانو کې نشوز ښکاره شو نشوز خو داسې نه وایي بس مخکې وفرمایل فالصالحات قانتات او حافظات للغیب خو نن داسې نه وایي چې ناشزات وایي واللاتي تخافون نشوزهن ځکه اسم فاعل دې کې معنا د مزید پرته وي دا الصالحات ګرامر له حاصل اسم فاعل ماشاءالله له متفق وي کنه دیم درجه ده صح کار تاسو غږ نه دی کړی ما درته نه دی کړی شروع کوي ان شاء الله نن کې خیر مشوره او سبا وجود ورکړو الله ته منظوري د دې آیات کریمه کې ناشزات نه وي نشوز وي
وایي چې کله تاسو ته زنانو نه نشوز ښکاره شو، نشوز څه ته وایي؟ بدخویۍ ته، یو بد اخلاقي یو بدخویي. د نارینهو په مقابله کې چې کله بد اخلاقي ذکر شي د هغې نه مراد حسن اخلاق نه وي، سړي اخلاق نه. زنانو باره کې چې کله بد اخلاقي ذکر شي هغې نه مراد غلط حرکت دی. دا اوس ته پته ده وایي بد اخلاقه د هغې نه مراد د هغې اخلاق نه وي، د هغې نه مراد د هغې غلط حرکت دی. او د زنانو باره کې بدخویي ذکر کوي، سړو باره کې هم بدخویي ذکر کوي، خو دا اوس ته خبره عام طور بد اخلاقي زنانو په صفت کې چې راشي هغې نه مراد بد کرداري غلط حرکت. نو چې کله تاسو ته په زنانو کې نشوز ښکاره شو بدخویي، نو بیا علما وایي دا بدخویي دوه قسمه ده، یو قولي ده او یو فعلي. قولي دا ده چې تا ورته خبره کوله هغې ښه ښکلې اورېده، مزېداره تا ته غوږ عاجزۍ سره او تا سره نرمې خبرې کولې مزېدارې، او چې راولې کور ته نه رامنډه دی نه تا ته به ښایسته ښایسته خبرې کولې، ستړی شوې خو نه وي وغیره ذالکه. اوس نه شو ویلی ځکه چې جنات هم یو بل ته بابا خبره تېرنګې هم راته لګېدلې ده. بله ده فعلي. نو قولي دا هم ده لږه بوره وړوره کنه ډک به شي، صبر وکړه د وړه مه څه کړې څه به شي ډک به شي. دې ته وایي نشوز قولي، قول وینا ته وایي، هغې د خپله غلط استعمال کړه. د نشوز نه مخکې د هغې ښایسته اخلاقو، هغه اخلاق چې هغه خاوند یې په خپل زړه کې اغوستی او دی یې اغوستی او دی چې دین خبرې ورته شروع کړي، دې ته وایي نشوز قولي. بل نشوز فعلي دی. ته به رالې تاله به بې تپوسه زور کو په پښو باندې ښه خبرې باندې نه بې تپوسه به درته وکړو، سر به یې درته وکړو، پښې به یې درته وکړو. دې ته وایي صالحات او فعلي. او چې بیا څه ټیم تېر شو نو بس بیا پښتنو خبره شی کړه، دې ته وایي نشوز فعلي. د قرآن کریم ذکر کوي کله چې تاسو ته بیبیانو کې نشوز ښکاره شو نو څه به کوئ؟ نو درې طریقې دي چې کله دی کورودانې نه سمېږي نو درې طریقې قرآن کریم کوي. او زموږ د پښتنو یوه طریقه ده، تاسو نه ده که نه وایي کولې فرض کولې سنت پرې پوښتنې وایي سین وایي فرض د هغې دا سمپل یوه طریقه ده. الله دې راضي شي. د قرآن کریم درې لارې دي. واللاتي هغه زنانه تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د هغې د بدخویۍ نه، نه فعیزوهن وعظو کې تاسو هغې ته وعظ نصیحت ورته وکړه. وایي چې کله د هغې نشوز تا ته ښکاره شو اول ورته څه وکړه؟ که څو خبرې ورته وکړه او هغه انسان په خپل ژوند کې هغه بیا په خپل ترتیب باندې ښه کړي. د واعظ نه مراد دلته چې څو خبرې ورته وکړه او ورته ویې چې سمه شي اجازه یې لاندې راشي. تعیذوهن وعظ ورته وکړه، وعظ نصیحت ورته وکړه. واللاتي تخافون نشوزهن هغه زنه چې یریږئ تاسو هغې د بدخویۍ نه تعظوهن وعظ ورته وکړئ، نصیحت ورته وکړئ. هغې ته اول وعظ نصیحت وکړه. که په دې سمه نه شو واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، اول وعظ دی، څو خبرې ورته وکړه ښه په مزه ښه په خوشحالۍ باندې کښېنوه. او چې دی نو داسې خو نه و ته داسې چې دا خو داسې نه پکار لکه دا خو داسې ترتیب نه دی پکار، دا خو چې دی نو غیر صحیح ترتیب دی ستا دا کار چې دا دغه نه دی پکار دا خو لکه چې دی نو د ژوند دوه پایې دي، یوه چې روانې شي نو بله نه شي چلېدی. لکه په هغې هم سمه نه شوه نو واهجروهن فی المضاجع اول وعظ دی. او بیا څه شی دی؟ هجران فی المضاجع دی.
مزاجع جمع د مزجع د ځای ته چې انسان پکې ویده کېږي وایي هغه ځای کې سره هجران سیټ کول ده صحیح ده که نه کوم چې مزجع دی بستره ده هغې کې ورسره څوک ته سیټ اختیار دا دویمه طریقه ده اول وعظ دی او دویمه طریقه هجران په المزاجع دی هغه ځای ورسره څه که جدا که دلته بیا علماء خپلې خپلې خبرې کړي دي خپلې خپلې رایګانې بیا پیش کړي دي د څوک وایي چې بس چارپایي چې د هغه جدا که او څوک وایي چې سیټ کا او څوک وایي چې کم د ژوند قایمولو چې کم ترتیب دی هغه ورسره کړ مختلفې خبرې پکې ورکړي هجران په المضاجع باندې پوه شوې که نه بس وهجروهن فی المضاجع وهجروهن جداوالی راولئ تاسو فی المضاجع په ځینو دملاستو کې دا دویمه لاره اول فعظوهن وعظوهن دویم هجران په المضاجع که په دې هم سمه نه شوه او نه سمې ده نه درېیمه طریقه هي وضربوهن وضربوهن فعظوهن واهجروهن او بیا درېیمه وضربوهن وضربوهن ووهئ دوی لره ووهئ خو موږ پښتانه چې یو نو موږ په دې باندې ښه عمل کوو صحیح ده که نه په درېیمه باندې موږ ډېر ښه عمل کوو د اول نه زموږ ترتیب دا را روان دی مړه وایې صحیح ده که ته جوختې ووکړه نه وضربوهن علماء یفسرون وضربوهن وګورې ضربا غیر مبرحین زخم به نه جوړی هډوکې به نه ماتې وضربوهن ضربا غیر مبرحین داسې ګزاره نه کړه چې ګورې زخم جوړ نه کړې کارا زخم جوړ نه کړې پټ زخم جوړ نه کړې ځکه چې لاس ماتې نه کوم خوځي بیا هم کړی او بیا هم کړی نو ګورې خیال کوه وضربوهن ووهئ دوی لره داسې وهلو سره چې هغې زخم نه شي وضربوهن ضرب نو بیا علما وایي مفسرین چې ګورې خیال کوه مخ باندې ګزار نه وه مخ باندې وختن ګزار نه او چې دی نو د هغې بیا مخ چې دی مبارک دا ډېر نوراني څیز دی د انسان په بدن کې سر هغې کې بیا مخ دله الله ډېر لوی عزت ورکوي زنانه نه صرف بلکې نارینه هم هغې له مخ باندې ګزار وکړي په دې باندې الله سخته کوي مخ باندې ګزار وکړو چل د هغې له ګزار ورکول پکار دی خو لیکن ګزارې سره ګزار ورکوي هم څه سره ګزارې سره ور ډېرې پکې داسې ور هغه ګورې بیا ملیټري پتا ګزار چلې خیال به کې داسې کار به کې چې نصیب خو دي نه کباب او جاري پاتې شي راباب دا چې تو ګزاره که تاله دو ګزاره درکړي بیا به څه کوې صحیح ده که نه داسې پکې ښه خیال به کې او دا علما ډېره ناشنا خبرې کوي د دې سیټینګ په وخت باندې کېږي د دې هر څه دا چې کله ترتیب وخت تېر شي د بیا انسان که وي وجدي که نه هم لکه بیا نصیب نه کوي ابلیګر اوس یو خبره کوي که نه تاسو به اورېدلې ورته وایي چې اوس پیشو مال اله او په تا ټیم تېر رحم الله اوس پیشو مال اله او په تا څه دی دا ټیم تېر دی پیشوګانو لا نور ټیم تېر شوی پېژندلی و که نه یار پېژندلی دا چې ویې پېژني نو بس بیا وضربوهن ووهئ دوی لره خو داسې وهه چې ګورې زخم جوړ نه کړي او مخ باندې ګزار نه ورکړي او دا خو هسې هم چې دی نو کمزوري او یو وخته به یې سل مکرونه ځوړن دي یو وخته به یې څو مکره دي سل دا چې یو مکر زمان روز کولی که نه نو بیا راشه که ټوکن کې شه صحیح ده بیا په ځان باندې پریان هم پکې راولي کله کله خیال پکې اچوي کار سمې نو وضربوهن ووهئ دوی لره نو دا اخري لاره ده ښه دا سویمه لاره ده دا نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم چې ستاسو تابعداري وکړه ستاسو خبره یې ومنله فإن أطعنكم که دې ستاسو تابعداري شوي خبره یې ومنله
فلا تبو عليهن سبيلا ملټه په دې باندې لار د طلاق دینه مراد طلاق که خبره ومنله او سر له کیبل راوړه سیده کنه بیا طلاق ورکړه او که نه سمې ده نه بس بیا خو ډایرکټ مونږ وایو یو دوه درې داسې وایي که نه یو دوه درې داسې هم نه دی د دې مثال له طریقه ډایرکټ هم نه شي یو دوه درې بیا به خفه وایي چې خدای پاکه هر څه راته یو لږ سیده کنه خیال به کېږي د الله کریم په نیز باندې چې کوم څیز مباح دی یعنی جایز دی او الله پې غصه کېږي هغه طلاق یو کار جایز هم او الله پې خفه کېږي هسې دی طلاق بله دا ده شیطان نه دی دا د الله تیا پېرې کړي د خپل جال جوړ کړی وي سمندر د پاسه ناست او دې سار وختي خپل کسان لیږي مختلفو ډیوټو باندې لیږي هلکه ته به لاړ شي ته به خلک په سود باندې ور واچوي ته به خلک په غلا باندې ور واچوي ته په زنا باندې خلک مختلف کارونه پسې لیږي چې کله کسان تقسیم شي شیطانان لاړ شي او مشر ناست بامبړ او چیمبړانې لیږي چې ماښام شي یو راشي څه کار دی کړی یاره چې ما خو خلک په دروغو کې ور واچوي ښځه دې پاکیه بل دې تا څه کار کړی یاره چې ما خو یو کس په سود کې ور واچوي ختم دی پاکي تا څه کار کړی یاره ما خو یو کس چې دی نو رشوت کې ور واچوي ختم دی پاکي تا څه کار کړی ما خو یو انسان په زنا کې واقع کړ ختم دی پاکي تا څه کړی هر یو خپله خپله بیانې اخره کې پکې یو راشي هغه ورته یاره ما خو یو کار کړی څه وایي ما ښځه او خاوند یو بل سره واچوي څوک ښځه او خاوند یو بل سره نه واچوي وایي ښه نو دې ډایرکټ راباسي نو سلوک ورته دا مشر بامړ او بیا دا سره په دې ځای باندې کښېني محدثین احادیثو کې راځي او بیا خپل کې یو مخ باندې په بل مخ باندې لاسونه به د خپل کړي او دا زما سکه به شي او دې څه کار کړی او دې ته وایي دا اوس څه کړی زما دې څه کار کړی دونه شیطان په دې خوشحالي ولې دې سره خاندانونه تباه شي دوه خاندان وجنګېږي تباه ورته شي په څه سره په دې کار سره نو شیطان په دې ډېر زیات خوشحالي ډېر زیات خوشحالي الله کریم دی د چاکلو نه روانې دا ډېر خطرناک کار دی ډېر خطرناک بهرحال خپله ګزاره پکار د قرآن کریم دا طریقې ذکر کړي دي او توجه په دې عمل پکار دی زیاتر مسایل په عرف باندې بنا دي عرف باندې عرف کې انسان ګوري هغه شاته کله زندګي تېروي چې کار لکه سم رواني که انسان لږ اخوا دې ته اوړي نو بیا کار رواني د طریقې سره ژوند تېرول پکار دي چې ژوند پکې وشي هغه هر سړی بیا په خپل ترتیب باندې په خپله فکر وي هر چا یو خپل سټ اپ دی دا هر چا ځان له خپل یو ترتیب په هغې باندې روان دی چې بدای ته خبره لاړه شي خوشحالۍ باندې پیدا شي ان الله كان عليا كبيرا ان الله بشك الله جل جلاله كان عليا نچر كبيرا لوی او چې کله دا خبرو شو کنه چې زنانو سره تاسو داسې مکې دې سړي کوی لږ تکبر راغی او دې چوتو چې بس خو یبا او چې یم خو زیبا الله وینا ان الله كان عليا كبيرا خیال کوي چې څو او دې څوک تاسو استاکار بس غری شه دلته ټول له شي څخه بلاوي چې خیال کو وګوري آزاد بل څوک دی متکبر ذات څوک دی الله دی چې ذات څوک دی والله دها غزنانا تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن دغه د بد خویه نه فعظوهن وعظو کې هغې ته نصیحت ورته وکړئ واهجروهن فی المضاجع جداواله راولئ هغې سره په ځینو د ملاستو کې یوه دوه تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن ووهئ هغې لره داسې وهل چې زخم نه جوړوي فإن أطعنكم كل استاذ خبر ومنلا أو استاذ تابدار شيء فلا تبوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم كل استاذ خبر ومنلا دلتا ولا مور خسته هغه څه ترتیب چې داغه
زنانه تابعدار ګرځي او الصارم البطار کتاب هغه زنانه ته ډېر زبردست ښایسته او ډېر مزیدار د ژوند تېرولو دغه نصیحتونه څو ذکر کړي ډېر قیمتي ډېر مزیدار ماشاءالله الصارم البطار عرب یو عالم دی هغه زنانو ته زبردست آداب ذکر کړي او دلته مفسرون ډېره ناشنا خبرې کړي چې په کومه طریقه باندې زنانه د خاوند تابعداري کوي طریقې کې مکمل هغه ټول فإن أطعنكم کدي تاسو خبره منه تابعدار شي تاسو نو فلا تبغوا ملټوي تاسو علیهن پر زنانو باندې سبیلا لا طلاق ورکړي ان الله كان عليا كبيرا ان الله بشك الله جل جلاله كان عليا نشت په اعتبار د ذات سره کبیره او غټ په اعتبار صفات سره صفاتونه هم سری غټ دي او ذات هم سره او انسان د سوچ تصور هغه نه بالاتر الله کې صفات الله کې تر بس ته کې دی پوښوي غلې اللهم صل على سيدنا مولانا يا الله زمين ملائكه يا الله كريم سورة مصطفى الله پریشانوں کے اللہ کو تمہارے خود رحمت کرو سورة مشران کے شران جو اللہ تعالی تمہارا حق کرے خدا واچ زمین رہ شراب زمین ضروریات جائز واجبات پر درون بنا برابر زمین رہ شراب اللهم مٹول حرامات بار بار سردا آداب اور سردا قبولیت سر استاد رضا تاسمر حاضرین کے اللہ کی حاضری پر کل مزدوری میرا جن کے مال حال کے اللہ برکت نواز اللہ استا کلام سر بنا کہ استا کلام تناس کی خدایا نبی پورا اللہ برکت نڑا کے اور پریشانوں اور اللہ پورا خالی اللہ زمین کو بقال بنا رحم و کرم زمین میں رات شرابا تاسمر حاضرین کے حاضر اللہ قبول منظور کی دادی کو مقابلے کے اللہ اور جہان استک ټول د زندگی دراز فرام سمرا مشاران کا شاران ناس اللہ دلی پورنے کی بیماری اور صحت پانے بدلے پریشانی ختم سمرا مسلمانوں پریشانوں کی اللہ ټول باندې رحمت زمن میں راتش ټول اخر فاطمہ ایمان صلی اللہ تعالی علیہ